د دې شاسواره لږ څه کلیپونه ملګرو راولېږل هغه چې ما وکته زه خو ډېر زیات خفه شوم یار زما خو یقین نه راتلو چې دا هغه هلک دی چې الله د پرفحش ماحول نه د ګانو بجانو نه د ډمتوب نه د بې پردي جنکو د منځ نه الله رایستی او محراب او منبر ته راغلی او نورو خلکو ته به نصیحت کو او سنت لباس پیغمبري لباس ورته الله اچولو زما خو یقین نه راتلو یار چې دا خبرې ما وکتو د د شکل او انداز ما وکتو چې هغه د چا سره په ویډیو کې لګیا دی چې د هغه هلک نه د بدو خبرو توقع کېږي هغه دته نصیحت کوي لګیا دی او دې په خوله باندې ګانې بجانې وی او شراب او کباب یادوي انا لله و انا الیه راجعون او هغه هلک ته وایي چې ته د شیطان خپل او زه د فرعون خپل یم یاره دا خو نعوذ بالله شهسواره وروره څه چل در باندې وشو د کفر کلمه دی د خولې نه ونوځي و د خدای بنده ته وایي د شیطان خپل او زه د فرعون خپل یم دا خبرې دي او فخر سره وایي چې زه واپس خپل زوړ فیلډ طرف ته رالم فخر سره دا خبره کوي لرکه مړه وایي هلته زما عزت نه وایي عزت په دې کې دی فخر سره وي زما چا تپوس نه کو زما د بچو چا تپوس نه کو ماله څوک راتلل نه چې ستا ژوند څنګه تېرېږي ولې تا د دې دپاره هدایت نصیب کړی ته د دې دپاره سمې لار ته راغلی چې کله به ایمان نه راوړی نو مالداران به صحابه کرامو چې به ایمان راوړه غربا به ترې جوړ شو ولې ګیلې کولې یا ستا دا نور رونه چې د کرکټ د میدان نه راوتي دي او سعید انور دی او محمد یوسف دی او دا نور سنګرانو او ډمانو الله ورته هدایت نصیب کړی هغوی به اوس د خلکو په جبونو باندې نظري تا پرایویټ جاب نشو کولی ته په ویزه باندې بهر ملک ته نشوې تللی تا ته به 100 ځای خلکو نوکري درکولی تا مزدوري نشوه کولی دا بانه شو تا نه ابن الفلوس جوړ شو د پیسو بنده در نه جوړ شو د دنیا او د مال او دولت بنده در نه جوړ شو چې زه په دې وجه واپس ګمراهۍ طرف ته رالم چې په هلته زما چا تپوس نه کو زما د بچو چا تپوس نه کو ولې دا خلک چې دي د انسانان ساتي که دا خدای ساتي د رزق واده انسان کړی که دا خدای کړی ده تا تر دې خبرې پته نه وه و د خدای بنده دا په کومو ګډو وډو باندې سر شوي او وی جنت چې کوم دی وی دا په ګیره کې نه دی انا لله و انا الیه راجعون شاسواره تا ته دا پته چې جنت په ګیره کې نه دی خو چې کومې هستۍ موږ او تاسو ته جنت او دوزخ ښودلی د هغه هستۍ په مخ مبارک باندې ډېره ښایسته ګیره وجي کم خلک چې د انسانانو د هدایت دپاره الله دنیا ته رالیږلي که نه چې انسان د زناور د سپ نه راوویسته او د انسان په سپ کې ودرو د هغه تمامو انبیاو په مخونو مبارکو ګیرې وي او د صحابه کرامو په مخونو ګیرې وي ټیک ده چې ګیره ټول دین نه دی او جنت صرف په ګیره کې نه دی خو د ښکلي پیغمبر په تابعدارۍ کې جنت دی او د هغه په تابعدارۍ کې ګیره ده او دا هغه سنت دی چې د قبر ته به ځان سره وړو الحمدلله د هغه سنت دی څه نخرې دې په ځان وکړی دې به ډېر بد انجام وي که راه راست رانلې و الله ته دې ونه جړل نو قسم دې د داسې ذلت او رسوایي په دنیا و آخرت کې انتظار کوه د داسې شرمندګۍ چې نمونه به جوړېږي او خلک به د مثال ورکوي را روان نسل له بچو له ځوانانو له چې دا هغه کس دی چې د هدایت هغه هارې د غاړې نه وویسته او د ګمراهۍ هارې واپس غاړې ته واچو او وی جنت په روجه کې نه دی جنت موږ ته چې چا ښودلی نو هغه هستۍ ویلي چې جنت په دروازو کې یو دروازه د باب الریان چې په دې به صرف روجهدار داخلېږي او وی جنت په منځ کې نه دی کومې هستۍ چې موږ ته جنت ښودلی او زموږ د هدایت دپاره راغلی چې نن به موږ باټاګان خوړی که پیشوګان به م خوړی که سپي به م خوړی که چندخان به م خوړی کومې هستۍ چې موږ د ګمراهۍ نه رایستي او د هدایت په لار راوستي هغه هستي موږ ته ویلي دي چې مفتاح الجنت الصلات چې د جنت کنجي چې دا مونځ دی او مونځ د دین ستن د چا چې مونځ قایم که دین قایم که او چا چې مونځ ونړو دین یې ونړو او چې دا زړه صفی که نه نو وی ارڅه سم دی وی ارڅه بس وی زړه صفا پکار دی شاسواره صفا زړه هغه وکړه چې ته په محراب او منبر کې ولاړ یو خلکو ته د الله دین بیانو هغه صفا زړه او زړه چې ګنده شي نو زه به مثال هم ستا ورکوم قسم دی زړه دې ګنده شوی ځکه وایي چې زه د فرعون خپل یم او هغه ته وایي ته د شیطان خپل او جنت په ګیره کې نه دی او جنت په منځ کې نه دی او جنت په روجه کې نه دی زړه چې ګنده شي حدیث کې راځي د غوښې یو ټوکړه ده په بدن کې زړه یادوي اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې دا اصلاح شي نو ټول بدن اصلاح شي په هغې اثر ښکاري او کله چې دا فاسد شي نو ټول بدن فاسد شي شاسواره ستا په تلو راتلو سره د الله په دین کې هېڅ کمې او زیاتې نه راځي دا به ستا فایده او نقصان دا ځان سره یاد ساته دا دین زما او ستا محتاج نه دی دې دپاره ډېر تکړه خلک ښایسته خلک او د قربانو والا خلک الله تیار کړي دي او په هغې باندې دا دین الله څه ساتلی دی دا قایم ساتلی دی نو دا د ګنده زړه خبرې دي چې زړه ته د ګمراهۍ بیماري ولګېده په خوله دقه خبرې راووتې او زړه ته چې کله د هدایت دغه لګېدلی و نو بیا د په خوله باندې هغه شان خبرې راوتلې نو په دې کې زما ورونو زما او ستاسو دپاره م یو سبق دی چې د الله نه د استقامت سوال کوئ چې د مرګه پورې مې الله په دین او د دین په جامه باندې مشرف وساته او د قبولیت سوال کوئ چې څه کومه الله تیرانه قبول وصلی الله علی النبی